بني اسرائیلو کې دوه وروڼه وو. د هغه یو ورور یې علم پسې ووتو، علم یې زده کولو. ایوب ما خو د شیخ و هغه بس نفلونه لګولو، هغه ویل چې بس دار څه دي نه شم وتی. په ده ځای عبادت ته که نه بس نفلونه او منځونه صحبه شپه ورځ دا ورلګېو، نفلونه یې کولو. 40 کاله 30 کاله عبادت یې کړی ده. یوه ورځ یې نفلونه یې کولو چې ته میژاک راوتی، تاسو ته موږ ته میژاک، تاسو ته زیات دي، خپله هر چا خپل اصطلاحات دي وایي. نو مخکې خو داسې حساب کتاب نه وو که نه، تیارې وې، نه بجلۍ وې، نه څه وو. نو تاسو باندې الله ډېر مهربان ده، داسې نعمت شته نه چې الله موږ ته راکړی ده، خو موږ سره یې قدر نه شته. وایي قدر یې زر زرګر شود، قدر یې جوهر جوهري. دین قدر صحابهو سره و، د نبي طریقو محبت هغوی سره و. اورو دا ښه ده الحمدلله چې دا یو اورو دا غټ غنیمت ده. دې سره الله پاک انشاءالله کېدای شي چې کښتۍ مو پار کړي. نو هغه کم عالم چې هغه 10 کالو بعد راغلو، نو ده نفلونه کولو بیا میژاک راووتو. نو دا هغه میژاک مړ کړو دا شیخ. ده ویل چې یاره ډېر خفه شو چې تا خو 10 کاله عبادت کولو، تا نه خو یوه غلطي نه وه شوې. د یوه غلطي دې وکړه، سره غوسه کوي. خو داسې وکړه چې د یوه غلطي دې وکړه که نه، دله اوس تعویض جوړ کړه. تعویض پېژنئ، بیدار کښېنئ ښه. تعویض د تعویض په غاړې کې واچوئ، چې کله وفات شي که نه الله مخ ته ودرېږي. بیا به الله تپوس کوي، تپوس خو به الله کوي که نه، که نه به کوي، یې که نه کوي به که نه شي پوښتنه به کوي. یې که شپه ده مړې په شمار دي مشران یې که نه. نو که خدای تپوس وکړي چې یاره تا څه ګناه کړي، بیا به زه ووایم چې ما دا یوه غلطي کړې دا مې راوړې ده، خلاص به وکړي، جنت ته به لاړ شم. همیشه که نه څه وکړو، یې که نه علم نه وو که نه، غاړې کې واچوو، لګیا ده خپل منځونه کوي. دا ور نفلونه کوي، تهجد منځونه کوي، میژاک یې غاړې کې ده. مولانا صاحب کور ته راغلو. د هر شي نه خپل مقصود وي، هر شي نه هر عمل مقصود وي، د ټول وي. بغیر مقصده څوک کار نه کوي، په دې ځان پوه کوي. ته چې کم کار کوي تا به ورته مخکې نه سوچ کړی وي چې دې نه ماته دا مقصد راوځي، دا ناچول به راوځي. دا موږ تاسو چې بار بار موږ ته څرګنده چې باید وځي څه مطلب ده؟ چې موږ تاسو کورونو کې عالمان راشي، موږ تاسو کورونو کې حافظان راشي، موږ تاسو علاقې کې صحیح فیضان جوړه شي، امن راشي، د ظلمونه ختم شي. دا مقصد ده تبلیغ. مولانا صاحب چې راغلو، دواړه روټۍ ته ناست دي، دواړه وروڼه. نو دا ورته چې ها یا که نه هغه کوم چې کور کې وو دومره موده یې تېره کړه. ویل څه زده کړو؟ تپوس کوي لکه موږ راشو بیا مشوره خامخا کارګزاري بیا اوري، یاره څنګه چلو وکړو، څه وکړو. خو ته لاړې هلکه بیا تا څه وکړو؟ دا ورته یې ورور ورته یې چې کوم کور کې نفلونه کوو. بېچاره بس الحمدلله الله مهرباني وه. لاړم علماو صحبت کې پاتې شوم 10 کاله 20 کاله. دا مې زده کړو، دا مې زده کړو، کارګزاري بیان شوه. خو ویل چې یاره که نه اوس تا څه وکړو؟ ما خو یو انټرویو واخیسته چې تا په دا 10 کالو کې څه وکړو؟ ورور څه یې ما کړو، ویل چې ما 20 کاله عبادت وکړو الله پاک ته، نفلونه اودسونه تلاوتونه ژمي غرمه کې هر څه مې برداشت کړو، بس سجده مو کوله 24 ګنټې. ویل چې بیا ویل چې یوه غلطي رانه شوې ده. څه غلطي شوې ده خدای دې خبر. ویل چې سړی نفلونه مې کولو تیاره وه، پته نه لګېده. سجده مې چې وکړله کش کش کېدو، هغه چې وکړو ته میژاک او میژاک ما مړ کړو.
بیا چې بیا مې چې سوچ وکړ چې هلکه دا خو تا ډېره غټه ګناه وکړه، خو د دېرشو کالو کې تا له غلطي نه وه شوي، دا یوه غلطي دې وکړه، راشه به داسې وکړه چې قیمت کې خو به الله پوښتنه کوي چې یا که نه څه دې کړي. بیا به زه ورته کړم چې الله ما خو 30 کاله عبادت کړی و تا ته، هر ټایم مو سجده لګولي وه، خو د یوه غلطي نه شوي ده. څه غلطي شوي چې بس مونځ مې کولو او پیشاب راووت او هغه مې مړ کړو. بس بیا ما ویل چې راشه اوس غاړې کې واچوه، قیمت به به الله پیدا پوښتنه کوي. بیا ورته کړه چې خدای به د یوه غلطي نه شوي دا مې راوړي ده، خو دې مې معاف کړه. او خدای ښه کړه تا ده سره منځونه کولو چې ما چې ده سره منځونه کولو، غاړې کې مې چې ولګله غاړې کې ده. وی نہ در کے رہے نہ اتر کے رہے نہ خدا ہی ملا علیہ السلام، درمیان میں لٹکتے رہے اور تیرو یوں مجھے قبول نہ ما خو پلیت کړه نو چې علم نه وي به داسې میلوکو سره منځونه خلک کوي. تاسو مخکې ما کوم آیات تلاوت کړی ده، الله پاک قرآن کریم کې قرآن صحابه قرآن زده کړی و، اورېدلی نه و، هغوی قرآن بدن کې و، صحابه و هغوی قرآن بدن کې و، زده و. یوه ورځې نبی علیه الصلاة والسلام تشریف فرماده، ناسته دې اثنا کې جبریل راغلو، فرشتہ راغله، فرشتو مشر راغله، امام الانبیاء ته راغله، ورسره کېناسته، سلام یې واچولو، خپله کې خبرې اترې کوي. دې کې یو صحابي روان دی، صحابي تاسو ته نوم یاد ده؟ څه نوم یاد دی؟ ابوذر غفاري، ماشاءالله دا صحابي روان ده، ابوذر غفاري رضی الله عنه. کله چې فرشتې په نظر ولګېدو که نه ابن امین امام الانبیاء ته یې صلی الله علیه وسلم ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوذر روان ده، ابوذر څوک ورته یې؟ فرشتہ ورته یې، فرشتہ ورته یې د الله نبي ابوذر روان ده، ابوذر. نبی علیہ الصلاة والسلام من تپوس کوي آیا ابوذر، آیا جبرائیل امین ته ابوذر پیژنې؟ فرشتې ته ته ابوذر پیژنې؟ فرشتہ ورته جواب کیسي آیا د الله نبی په خدای مې دې قسم وي چې د اسمان مخلوق یعنی ملائکې څومره ابوذر پیژني د دنیا مخلوق نه پیژني. یعنی موږ تاسو خو داسې کوشش کوو چې موږ د دنیا مخلوق وپېژني که نه، دا مو خواهش ده دنیا خلکو سره مو تعلقات جوړ شي. هغوی دا خواهش ده هغوی وي چې موږ تعلق الله سره جوړ شي. بیا چې دا کله تعلق الله سره جوړ شي که نه دا خلک خپله تا ته رسي. هغوی د کوم مشران مرکزونو کې ناست دي، دوی محنتونه کړي، داسې نه ده. که مدرسو کې علما ناست دي، دوی پیاله تکلیفونه وړي دي، ځکه دا خلک ورته رسي. زموږ تاسو علاقې کې مشر ډوډۍ استاد مشهور عالم تېر شوی دی، ټول خلک یې پېژني. هغه ته چې کومه خدا میلاو وه ډوډۍ استاد ته رسول شاه استاد یې خدای وبخي، په څه میلاو ډېر تکلیفونه وړي وو. دین زده کړې پسې تکلیف یې وړی و، ځکه ورته الله مقابل کړی و. یو واقع رسي دا منهاج التبلیغ کتاب دی، منهاج التبلیغ ډېرې واقع دي. بهرحال پکې یو واقع لیکلي ده چې نبي علیه الصلاة والسلام
د صحابه کرامو له تشکیل وکړو یوې علاقې ته صحابه لاړو د الله شان ده کشتۍ نه چې کله کوشو ځنګل او په ځنګل باندې ننوتو اوس ماشاءالله جوماتونه دي الحمدلله هر څه الله کتلي دي ګوري کوم ځنګلات دي هغې علاقو کې یو ځنګل باندې ننوتو یو صحابي ده سفینه نامه ده سفینه مشهور صحابي ده هغه یې چې ما له ملګري ورک شو ځنګل کې او زه ډېر پریشانه شوم ما وی چې یاره دا ځنګل ده ملګري ورک شو دا به څه کېږي انسان فطرت هم داسې ده فطرت داسې ده انسان کله بیله وي بیا هغه خفا وي یېرېږي لکه آدم علیه السلام جنت ته الله وسوله بیله و خفا و نو دی ډېر پریشانه شو دا سفینه کېناستو سوچ کوي چې یا الله ملګري ورک شو الله طرف ته متوجه شو دوستو پیله کې ما د رحمان بابا شعر ویلو چې هر څه هغه کوي ما ورته هېڅ نه شو کوی بنا ده خوښي راشي الله ته رجوع شه مستي مه کوه د هغه شکریا ادا کړه چې خدایه تا ماته د کوم نعمت او زه قابل نه یم هغې شکریا ادا کړه خوښي راله راشه استاد سره مشوره وکړه موضوع وده ده څه وکړم بې تا وله پیسې بې ځایه نه لري هم رالو استاد سره مشوره وکړه څه طریقه وکړه بې تا وله د وخت دا عبادت وي بیا صحابه کرام هر وخت کې که خوښي وه که غم وه بیا به موبایل هغه سره مینولو ټلیفون نمبر هم هغه سره مینوېدو بیا هغه ورته لرې دا سفینه الله طرف ته متوجه شو خدای څه وکړم الله ورته فکر مه کوه زه یې بندوبست کوم ذکر کوي لګیا ده وایي دې کې ځنګل نه یو مزری راووتو مزری شیر مزری ځنګل نه راووتو دی غبراو شو خو بیا وی چې تعلق هغه سره ده انشاءالله الله به بندوبست کوي خو غبراو چې دا خو مزری راووتو مزري کار خو دغه ده لګیا ده ذکر کوي مزری روان ده حتی چې سفینه یې ما ته راورسېدو ځنګل بادشاه ما ته راورسېدو وایي دا خپل سر یې ما ته مخ ته کېښودو داسې الفاظ یې لیکلي دي کتاب کې او دا خپله لکۍ وښوروله حرکت یې ورته ویل کړو وایي دا منظره ما نه مخکې شو وایي ما وی رهبر میلاو شو ته دې الله وله کوه دی وایي تا ته ازمری هم ډېر کوي یا وایي تا ملګري کوي من کان الله کان الله له منظره مخکې سفینه وایي زه ورپسې چلتے 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 حتی چې خپلو ملګرو ته یې ورسولم بیا زوري ما طرف ته وکتو بیا ځنګل ته ننوتو دا څه دا قرآن سره صحابهو تعلق نو ځکه الله پاک فرمایي العزة لله الله وایي خلکو عزت غواړئ نو ما طرف ته راشئ زه به تاسو ته عزت ډېر کوم اوس کم عزت عامو خلکو له عزت نه دی بادشاهانو عزت نن بادشاه ده سبا ګدا ده دغسې ده که نه نه زه به تاسو ته بیا ولې عزت در کوم بیا العزة لله ولرسوله وسره رسول ذکر راغلی ده زه به تاسو ته عزت در کوم څنګه عزت لکه څنګه ما خپل نبیانو ته ویل کړی ده
او سره پورته کې څه کوي وللمؤمنین بیا چې کوم عزت ما مؤمنانو ته ورکړی ده چې چا دې ما رسولانو لاره خپله کړې ده او بیا کوم چې کمزوري خلک دي فإن المنافقین لا یعلمون هغوی په دې خبرې به یې نه پوهېږي چې عزت څه دی عزت دته نه ډېر مال ته نه چا والا بچي ډېرې وي چا والا قبیله ډېرې وي عزت څه دی چا کې دین وي ان اکرمکم عند الله اتقاکم قرآن یې ان اکرمکم عند الله چا کې تقوا وي پرهیزګري وي سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سیدنا ابوبکر تاسو ته علماء اکثر دا خبره کوي مکه کې دا سردار و څه و سردار څوره مالو سره ورته پته ده څوره مالو سره یو روایت کې چې شپږ د کولو یو دي شوم و یو روایت کې دا ورسي ډېر مالدار یو خو دې الله په نسبت یې څو مرتبه نه مال ډېر و خو زما یې نه وه الله په رجسټر کې څو تعلق نه و ورڅه ګورئ کتابونو دا لیکلي چې انسان د مسجد نه جوړېږي انسان جومات دوله زندگی دې مسجد نه وجوړېږي مسجد سره تعلق راغلو زندگی جوړه شوه استاد سره تعلق راغلو زندگی جوړه شوه بیا چې کله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم سره صحبت کې راغلو تعلق راغلو بیا دې اوله کاروبار کې څه تیرلو که کموالی راغلو دا وایي خبره کوي مال زیات شو که کم شو اوس عقل خدای یې ګرا چېرې دین رالو مال او پګار زیات شوی وی کم ویلی شو ظاهرا وجه څه اوس ظاهرا کموالی کتلی شي حقیقت کې مال زیات شو کم نه شو ویلې چې مخکې دا والا مال لګېدو علم نه و تاسو ته پهله خبر ده چې علم وي هر څه محفوظ وي بیا لګېده والا مال لګېدو خو بې ځایه لګېدو مال علم نه و بې ځایه څه ځای نیولو نه بیا چې کله دین سره تعلق راوړو نسبت راوړو عزت راوړو بیا دا والا مال کم ځای لګېدو یہی که یہی باندې کېدو په یوه ورځ ناسته نبي علیه صلات وسلام سره ابوبکر رضی الله عنه بیا چې کله دین راغله بیا څه یې وویلو بیا دی نبي ته وویلو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه مې دا غواړي زړه مخکې زړه نه غوښته تعلق نه و که نه علم نه و او رحمانه په ځای کې دا ویلي دي چې دا ښایست نه دی لا څوک نه دي خبر دا ښایست نه دی لا څوک نه دي خبر چې خبر شي پرې به نه دي ستا درد یعنې صدیق ته پته نه وه چې دا څوک ده دا کمې مرتبې والا ده بیا چې کله علم راغلو پته ولګېده بیا به 24 ګنټې د هغه په مشورې باندې کار کوو بیا چې کله ماحول ته راغلو صحبت کې کېناستو عزت راغلو دین راغلو بیا څه وي چې اوس مې زړه دا غواړي چې ما د ټول مال په تا ولګېږي
وی که نه وي داسې وکړه بیا دغه خبرې وکړه که نه بیا له پته نه وه علم نه و بیا چې کله پته ولګېده بیا وی چې او دا خو ته ډېر لرې پروت دی بیا وی چې اوس مې زړه دا غواړي چې ما دا ټول دولت په تا ولګېده بیا دغسې وشوه که نه ټول ماړې په هغه ویل او دویم یې دا څه وي دویمه خبره څه وکړه ای د الله نبي اوس مې زړه دا غواړي چې ستا چهره مبارکه او د ما سترګې چې ما تا ته کتی او تا ما ته کتی او درېیم یې دا ویلو چې اوس مې زړه دا غواړي چې د ما بچی نکاح تا سره وشوی داسې وه که نه وه بیا هغه ابوبکر رضی الله تعالی عنه بیا چې کله یې قرباني ویر کړه الله دې پر ګوره قرآن دا ذکر ټول کړی ده قرآن کریم دې مو ذکر نقشه ده هر نبی دا یې اخري کې هر نبی خپل قوم ته وایي ژړول او خندول خو واړه تکړې ژړول او خندول واړه تکړې زه په خپله نه ژړا او نه خندا کړم عزتمندو الله دې موږ تاسو په خپل ایمان باندې خوشحال کړي دنیا کې انسان دې پره د نجات ذریعہ ایمان نه بغیر لوی دولت بل نشته تاسو وګورئ اکثر تاسو ته علما ماشاءالله الله دې دغه علما کرام په مړونو کې برکت واچوي الله دې موږ سره دومره قدر پیدا کړي علم لوی دولت ته لوی دولت یعنی چې العلم نور حدیث کې راځي علم لوی دولت ته الجهل ظلمات دا جهل دا تورې تیری دي دنیا کې هم آخرت کې علم چې نه وي ته به عمل کوي خپل خیال کې چې دا ما په نجات ذریعہ ده خو به علم نه وي او بل څه بلا وي بیا کتابونو څه پرېښي نه دي خو موږ سره کتلو ولا موقع نشته ده داسې خبره نشته چې علما کرام محفوظه کړي نه ده کتابونو کې د صحابه ولا هر یو لمحه د هغې کېناستل د هغې پسېدل د هغې کتل د هغې اورېدل دا ټول علما محفوظ کړي